خټکی مخ رقم راشنه خلکو د دې راشته ویني نو افغان کډوالو د تګ له وجې لږ کمزوري پرایس به خامخا فرق کوي که په 5 کال د 6 کال اسمان راوړي دي کپړې راوړي د دې سات پورته ته و دوکان نن ماشاءالله دا پوری به دا دوکا کوو په دا کې غواوی الله لږی میږي الله لږی یعنی دا تر خلک ډیر بد کار دی ډیر غلط دا د خانوزي مشهوره غټه بیکري ده عزیز بیکري دغه صورتحال به موږ در ښکاره کړو چې څنګه دي السلام علیکم وعلیکم السلام د موږ سره د عزیز بیکري دکاندار حمزه خان سره د موږ باید ځینو کې څنګه دي شش کال بازارونه څنګه دي حمزه خان بازارونه خټکی مخ رقم راشنه نور کال تر راشنه د خلکو پر استغار یعنی شکوات خرید د خلکو کم دی دغه څنګه دی ستي شی معیاري دی کنه دی خلکو د دې راشته ویني نو ځنو صحیح دی مطلب خلک دارشي جانچ پړتال کوي شی معیاریم دی کارخانه هم کتای بالکل هر څه کوي صحیح ټیک دی از کور مودان ستړی مس سال دې څنګه شي څنګه د دوی د بیکري شي ته ځین مطمئنه ان شاء الله بالکل زبردست شای نه دي لا وخت راځو د لیدل مطلب معیاري دي زبردست دي زه صحیح دا وځه شي شکر خیر خوندور بنان خوندور جرابی ارزانه زلیل خلک د خانوزي مشهور کلیم بوټ والا دي کلیم دا کوم ګوټونو د زنانو د سړیانو غوښې خرڅوي موږ باید ځینو کې څنګه دي شش کال د دوی دکانداري څنګه ده ستړی مه سې خیر اوسې څنګه عمران خان صاحب په خیر ټیک ټاک څنګه ده دکانداري تر نورو کلو ښه ده کمزورګي ده یاره تر نورو کلو لږ کمزوري سوې ده د افغان کډوالو د تګ له وجې لږ کمزوري سوې ده بیا هم ګزاره کوي صحیح څنګه دی پرایس ریټ څنګه دی مناسب دی که ګران دی پرایس به خامخا فرق کوي که په 5 کال د 6 کال اسمان د ځمکې فرق شش ګران دی ډېر راځه صحیح دی
دا بیا د خانوزۍ مشهوره د کپړو دکان دی له ده زه به مال وکړو څنګه دی شر د کپړو خریداري څنګه السلام علیکم وعلیکم السلام عمران صاحب بخیر غلامان ستړی مشي سال څنګه ښه صحت برابر دی څنګه ښه ماشاءالله دا جاکبر پر وزم ستا په دکان کې ګراک شته ماشاءالله نو دا الحمدلله د الله کرم دی او د خلکو محبت دی او ټیک نو ولې د کپړه خو اکثره خلک اخلي نو صدري مدري دم راوړي ده و صدري مراوړي دي کپړې مراوړي د دې سات کرتۍ دي صدري دي ګارمنټس دي شان او د کښنان کرتۍ دي ش ریډي میټ ما در سره دي تیار تقریبا تمام شو ما زی وشي جوړه جوړه څه پاتې او پاتې سو کرتۍ د کښنان غرغلي دي او غټي کرتۍ ترکیه جوړ کی په کابل جوړ کی د له د کوټ جوړ هر جوړ کی رسس دا ډر ستا دکانداري خو نو کې د څنګه د شش کال کاروبار د اگر دی ویل اثر یسته تر نور کلو لږ کمزوري دي ولې د خلکو کوټه خرید لږ کمزوري سوی نو ستا دکانداري څنګه ده زما دکانداري دا د ریټ مناسب کې ان شاء الله تعالی خلک دې محبت ورکړي د دې وجه پر ما اثر نه دی چې ولې دکانداري نه الحمدلله زه شکر دی ډیر مننه السلام علیکم ملګرو دلته له موږ سره د غرشنانو د رود ملازي عبدالعزیز صاحب دی 71 ساله ماشاءالله د اوس هم ډېر ښه صحت دی او ملک احمد وفا صاحب را سره دی زموږ د یونین کاریزات خانوزۍ ممبر نو موږ به له دوی زال وکړو دوی ډېر تحفظات دي په خانوزۍ کې چې خاص کر دا کمه غوښه که سبان خرڅوي او کمې شیدې دي او کم نور شیان دي دا اکثره ملاوټ زده دي او کوم د زموږ بیکریان استي په دغه یو دوه ماسه او نور اکثره شیدو نمبر د عبدالعزیز صاحب او ملک احمد وفا صاحب دغه لري دوی بخپل خبر وکي عبدالعزیز صاحب ته ستړي مشه خیر یوس سال دې څنګه شایست په شارټ دغه کې ستا یو څه خبرې وکړه د بازار د غوښو مننه ډېره مهرباني دا خانوزۍ سیمه چې دا زموږ دپاره زموږ د کلي څخه تقریبا موږ پر 19 کیلومتر یو نو زموږ هر څه یو دی دلته زموږ که مریض چې که ایمرجنسي وي خدای دې نه کړي ډلیوري کې زیاتلې دورې زموږ د خانزۍ بل داسې دغه نشته چې هغه دپاره بیا زموږ دا فریاد دی چې بابا که دلته راشي پخوا دا خانوزۍ زما په 1965 62 کې په یاد ته 7 دکانه نن ماشاءالله دا تر اوسه ډېر غټ دغه آبادي جوړه شوه نو د دې لپاره دا پکار دی چې په دې کې من ماني نه دا تر ځایونه څنګه غلی ما یو شیدې اخیستې شرلیک تقریبا یو نیم کال د هغه د ایکسپایري شوي دا ایکسپایر وي دا ایکسپایر وي زه چې ورغلم ما ورته د الله ولې ځکه سپین جرم دا تا څه وکړل برته ورغلم دا غلطي ما دا خانه راکړله خانې څخه 50 دانې ایکسپایر دغه راکښته کړي دا که د دې ښار پریس کنټرول وایي یا انتظامیه وایي یا دغه که صاحب له ورشي وروره ته به تا دغه که ورته وایي چې بیا اډه توره غوښه راکړه په څو د دې بیا اډه وازګي راکړي دا یو دغه کم دغه کوي لحاظ زموږ اخري دغه موږ ورغلي یو دا غواوې هم زړې غواوې حلالوي مرداري هم حلالوي دا هر څه سوي دي دا هر څه سوي دي لیکن د هغو په ښه په دا سرخلاص دی چې دا سیمه صوبه مده دوی لاوارث لاشکړي ده چې دا ګرد مړه دي موږ شکر دی شعور کې راسته دغه کې راسته خدا را عوام تباه کوي تر څو پورې به دا دوکه کوو مطلب ته انتظامیه د خپل کردار سم کې د بازار خامخا دې ادا کړي هغه د دا درانه چې دوی غریب ته درجه د آوټ سایډ وګورئ دا کوم ایډوز دا غټ سرمایداران دکانداران واغه ته زنده دی ولا کوي چې ولې نه ورځي ته دا غل کوم شاز د متاشر شیا ریډي والا د پر لګرځولې دي پر دې راوګرځي پر دې ټنډه اسمان کې موټر ولاړ دا غته ټایر و بس ته ورسره دی ګوغه و بس ته ورسره دا غټ ایډوز انسانان دار او چې ولې چې سم موږ دغه درمان خدا راغله سلطان محمود غزنوي کردار خود د انتظامیه ته بیا د بیمه په د زورور مینه د نه جوړایږي د کمزوري پروټیکشن د وکی دا دغه خبره ده بس موږ دا وی که پروتوکول د غریب
فریاد وار وي خدای به د دوی په ژوند د دوی بچان که دوی دا ستړي پېښ شي دوی عوام ته نه پېښ شي که دوی دا راکوي دا دوی خپل بچان ته د بل په کور نشي جوړېدلی ټیک دی. کور د ودان ملکه دوې خبرې وکړه بس نو عمران خان د اولاد صاحب دلته ما سره دوی واقعي شکایت درلودې بیا ما بازار کې وزټ ما تام سره وکړ بازار واقعي ډېر دا تر ساته دی چې هغه موږ نسو لاغه ځای دی موږ دا بلا او کم زدا ما خوښ دی یعنی څنګه کمشنر سي تحصیلدار صاحب سي زما د ولس کمیټې سي مرکزي کونسل سي هر هغه وګړی چې د کار کوي خدمت کوي باید چې پر چې نه پیښي باید چې موږ یې منع کړو دا د سنټر اوس د کابل واره کړلې وي ما بل واره دغه وکړه چاپه پر والا په دا کې غواړي لږی میږي لږی یعنی دا تر خلک ډېر بد کار دی ډېر غلط کار دی دا د انسانیت خلاف کار دی موږ د پردان نه مجبور کوي چې موږ له دغه کښې کارو زرا سره روډ باندې روډ ته د موږ نه مجبور کار هغه کار چې د ولس په فایده یې باید هغه کار سره مهرباني